لاره کې یو بوډای ناستا دا او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای ولی جاړي؟ ورته صاحب د یو يهودي نوکر ما سکار پسې را لېږلی ما لیټ شم شپره باندې تېره شم اوس یریږم دا سامان هم نشم وړی تبې نیولې او چې ورشم الټه به مې ووهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیبي خفه کېږه ما راځه دا پنډوکی به م در سره زه یوسمه او ستا مالک ته به شپارسم وکم تا به وهیم نه. اوس بیګا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر لیو وینځ سره پندوکه په سر دیو داغه مالک ته شپارس کولو تروا دته سوچو کور ته چوره سیده دروازه اوټه کولا سړی راووت الیک سلیک وشو خیر شه صاحب ورته داستا خادمه ده تبې نیولې ده وخت هم ډېر تیر کو دا پنډوکی راوړی هم نشو او زه شپارس هم کوم که دې له څه سزا ورکړه مال راکه خو چې دې ته څه ونه وایي. یهودي فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه. وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تللی او خدای سره دې ملاقات شه. یهودي ورته هغه وی ته څه خبر شوې؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه. ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سحر به د یو وینځ شپارس کوي. نو سبا دی او د وینځ شپارس ته ته مدعی د نبوت دې نه لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرۍ بل څه کې دی. عزیزانو پړومبی ورځ خو به یهودو ومنله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوی. تاسو وګورئ زمونږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړی چرته قبر ګوري هله پلانې وزیر قبر له غسل ورکوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تللی دی حاجي بازر صاحب یې لمبولی یو وزیر تللی دی دا کوواټ حاجي بادر صاحب یې لمبولی نو ما چې لمبولی دی بیا به مو جنازه هم کړی دی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سوړو نه راووتې 2 کروڑه په هر رنګ په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بچي انجام جیسی آسان علاج چالکه تاسو ټول پاکستان اسلام چغي وهي او زئی نن نه د پاکستان قانون اسلام دی او خزه دنه کورونو کې او د ملک فیصله به په قران کیږي. تو د قوم سره بل کومه لار و چې تبه ته وهله و ور سره مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دان په دې چیز راګی نه رانی ولې ده کنه خو اسلام رانه اوس ما به داخله د مرګ په ناره ټپوي کنه. تاسو به دې جمعات کې ویل چې خدای دې خپل ماته کا خو چې کم شه دې وختو دې راي وستو کنه نو دا په خبر ګورون چې په خپل خیر او شر نه پوي. اوس به صاحبہ غوبلی وی او غمی وی او ها کو راوی نساو رامنډا کاو ونی ساو جیل کې واچو دا خدای کا اطمینان د قوم او د ملک دا خدای په یاد دا خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کوم خلق ژوند چې د خدای یاد تسپارل شوی دی
دا غوی دا ژوند وګورئ څه خوندناک ژوند دی ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغسې شکل تاسو وګورئ کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دوی شکل بیا پرون یو ترکی راغلی و زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورتله حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست دی یو ساعت که نه اسې ناست دی نو یک زمان ناصحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا اگر مجلس کے چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو غنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب تاسو ګورئ دي جمعتون الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان یو بل ته دین بیان یو بل سره جوړ کړي نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي وخت در سره اوزګاري دا نور ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده زم درته وایم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ بل هم دا دی شین توتي دی او شین باغ نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته وخت راتلو سره به شنې توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ورپرېږدي خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران اغی نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی سپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا وی دغه وزیر صاحب ته ورځم وی څه ورته وی وی ما والا ډېرې منډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه اوی دننه نه شتلی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نه شتلی پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدلی دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک وي نشین باغ شته او نشین توتی شته او نشین چمن تاسو هم دغه د منګکان وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی حضور علیہ السلام ته وایي چې وایه کنه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی ورته ته اسمان ته تللی ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه وی ولې وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تللی ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې وی زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار ویلی چې زه بېګا اسمان ته تللی ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې بېګا اسمان ته تللی نو بلکل یې ټیک ویلی ولې
ما د خپل یار د دینم په لوی لوی معجزو باندې ایمان راوړی دی چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره ایمان داسې پکاري عزیزانو بیا ابو جال راغی او لاس کې سکاڼي نیولي نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود وای کنه زما دی لاس کې سړي چې ته پیغمبر یې گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان ته چې د اسمانونو خبر پوهېږي دا لاس کې ووایه چې څه دي پیغمبر وایي زه ووایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایه وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته ووایه په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه نو د ابوجهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت آکانو در ابو جال پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگ دا ابو جال پلاس کے کانی وہ دم رہی د دې داسې مثال ده لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده لکه نن یو سړی ټلیفون کو وی چا د فالج زیارت کم ځای کې دی سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې دی نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې دی تاسو اندازه وکړئ کدی یو سړی دا عقیده وی چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته کده یو سړی دا عقیده چې زما د خپو کې بعد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دین لوی شرک بل نشته عزیزانو قبر پرستی چې دا ډو په اسلام کې شته نه لیکن استعمال کې وګوره قبرونو نسال جوړ کنوریس نه دا غونډاګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او وروسته ورپسې دغه شکور نیولی واچوئ د بابا که څوک اړی نه مې د یرې ورکي ځکه چې هلته ورسره ډنډې مار روان نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نه ویستل کارې دارت او بیا ورسره چې لویه خبره دا وي چې د مولا نوم هم په ځاني ښیي او هغه مولا هم ځان ته وایي آی مرګری وي شیخان مرګري وي لوی لوی سڼې او لوی لوی ګیرو والا دای مرګري وي اوس دا اعتقاد د خلقو نه ویستل دا د چا پلار نشي دا اعتقاد تی ویستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره مؤثر حقیقی په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی دا په منل دا ډېر ګران کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا د یو سړی بش په تشپېته خدایان د نن 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑ خدایان 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چوس بلا نور څومره زیات شي
د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان ځکه چې هر یو بت به د یو مرض دارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وایي چې زه مسلمانېږم. وایي چې ولې؟ وایي زما یو خدای و هغه خیرن شوی و، نو مې ولمبولو نور ته مې کېښود چې وچ شي. وایي یو ګیدړ راغی او خپه یې اوچته کړه پې متیاز یې وکړې. وایي زما د خدای ورته کته و غږ یې ونه کړو. نو وایي ما هلته دا ووایي چې رب یبول الثعلبان برأسی، آیا داسې شم خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازي کړي؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې دا عقیده د خلقو دړه نه ویستل چې دي دا ډېر ګران